ما اوچاته کو میرا بنیو کو چر خلک کینو مړه د ټول پښتون ولس لخوا د خاورې ته نن راتګ و دا ټول ولس د دغې خاورې په غم کې ځان شریک بولي په دې غم باندې ځان غمجن بولي او د دغې انصاف دپاره د هر قسم قربانۍ دپاره ځان تیار شماري موږ صرف دا وایو چې نن زه د یو سپین ږیري افریدي پلار سره ملاو شوم نو لاسونه یې له اوس هم د هغې ږیرې نه چې زوی یې پې کړی اوس ما فایرینګ د لاس ولې ته دا خلک بېوسه کوې ده دومره چې په دا زړه کې دلته بېوسي راشي دا د خاوره د مرګونو کومه ورځ نه ده شوې چې دلته مرګونه نه وشول په پښتونخوا خاوره ما به اکثر ورته ویل چې شعور به راشي پوهه به راشي خو کیسه به دا وي چې تاوان به ډېر وشي د کور د کلي نه به یو ځل جنازې پورته کېږي بیا به پوهېږم چې زما سره څه مسله روانه ده او د پښتون قام څه غم دی ورونو دا خاوره بدنامه شوې ده دا ژبه بدنامه شوله دا قامونه بدنام شوي دي دا دیوالونه هم بدنام دي دا ونې بدنامې دي زه تا ته د تیرا د کوم ځنګل خبره کوم چې په ونو یې بمونه اچوي دي په دروازو باندې ډزونه شوي دي دا هره لار بدنامه شوله او دا دومره بدنامه شوله چې د دغې خبره کوي هم تا بدناموي د دغه تش خبره کول هم دا جرم دی دا غداري ده مونږ ډېر په سپېڅلي زړه باندې د دغې خوارې خاورې د دغې بدنامې خاورې دپاره ځانونه بدنامي ته ایښي دي چې هر قسمه تور او بدنامي ته راوړې هره ورځ یې په نوي ډول راوړه هره ورځ به په نوي ډول سپینې سپینې خبرې درته کوم خلک وایي مطالبې یې سمې دي خو لهجه یې سمه نه ده چې تر څو پورې د دا ظلم روان وي زمونږ لهجه به دغه وي نوره به دا لهجه سختېږي نور به دا ډول درته اړېږي مونږ به ټیټ نه شو مونږ به ستا خوږې خبرې یا ترخې خبرې انعامونه یا جیلونه یو شی هم د خپلې خبرې نه پرشا نه کړي زمونږ دپاره تر ټولو لویه د دغې خاورې امن دی څوک دي په دې ناستو خلکو کښې چې هغه ووایي چې زه په امن کې یم زه به محفوظ وم دلته چې دماکه وشي په دا کلي کښې چې څوک ونیول لاړ به شي بیا به د ترهګرۍ نام پې وشي بیا چې کیسه ورله کوي بیا وایي چې ترهګرۍ سپورټ دی اول خو په دماکه کې پښتون مري بیا د هغې په تور کې هم پښتون ورک شي هغه وایي مړ هم زه یم پړ هم زه یم د دغې کلي بچیان یې په دې تور وژلي دي چې تاسو ترهګر یې ستاسو ژوند مزید جایز نه دی کور ته ورته بم شاخ که لاندې ته راپرېږدي یعنې 11 ګنټې ته ولاړ یې په تا باندې اول فایرینګ شوی دی هغې نه بعد فایرینګ نه کېږي دا دهشتګر دی که دنه چې ټوپک او بمونه وای خو ته په ګلۍ کې ورته ولاړ یو یو بیا در اچولی وای خبره کېږي چې که دوی ترهګر وي مونږ یې نه سپورټ کوو که ترهګر نه وي بیا مونږ وایو انصاف دې وشي دا خبره مه کوئ داسې ووایئ چې تر څو پره تا ترهګر ثابت کړی نه وي تر هغه پره بیا زه سپورټ کوم زه به تر هغې پره ورسره ولاړ دا کور چې یوازې پرې نږدی دا د ځان یوازې پرېښودل دي هر په دې خاوره باندې د بدامنۍ پېښه هر ډز زمونږ په امن باندې ډزونه دي هر مړی زمونږ د بدامنۍ یو پیغام دی مونږ که کله د یو سره ودرېدلو بل محفوظ شو خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي
په ناستو خلکو کښې که سبا د بل چا سره پیښه کېږي هغه ته به هغه ورځ بیا احساس وشي چې کاش په هغه ورځ زه ودرېدلی وی ما ته به دا کیسه نه وی بیا اخیستې. نو زه دا یو سوال کوم چې خپل دا خلک په همیشه په اتفاق کې اوسئ. یو لاره ستاسو د خلاصون نشته دی. کوششونه وکئ که چیرې خلاص شئ. زه وایم زه تعلیم کوم زه ایس پي جوړېږم د طاهر داوړ په شان زه به محفوظ وم. په بخښنه سره حال نه وایي څوک کنې دا د پېښور ډاکټران لا اوس هم بتې ورکوي. زه ډاکټر جوړېږم بیا به هم خلک بتې رانه دا کاروباري خلک چې دلته کاروبار کوي د سم ګفټونه شندي دا خو د ګفټ نه بغیر ژوند راته تېر کړي. په دې خاوره باندې یو ژوند دی که جاسوسي چپلوسي دلالي او د ده په ظلم خاموش پاتې کېږي لږ څه لار به درکړي لږ به په چیک پوسټ پرېږدي. که د خپلې خاورې خبره کوې بیا دې نه پرېږدي. نو دا په دې خاوره باندې یو ځل د هر ځوان په خپو ودرېږي یو ځل د دعوا وکړي چې دا خاوره ما ته خدای راکړې ده په دې باندې حق زما دی. ولې به زه په خپل کور کلي کې د بل د واک او د اقتدار لاندې ژوند کوم؟ څه مشکله وه د دغې علاقې مشرانو ته دې ویلي وه چې دا کسان زموږ په کار دي. زه په پوره دوا لرم چې دغه مشرانو به خپل رانیولي وی چې نه در ویل. بیا ها نن یې په داسې تور د ووژني چې بیا خبره هم تا ته مشکله شي. خو خیر هغه خبرې لاړلې اوس د دوی دروغ ښکاره شول. د پښتون قام دا ماشومان بچیان څه دي والله دا هم په دې مسله پوه دي چې څوک تراګري کوي څوک یې نه کوي. زمونږ په کور کې ناستې زنانه اوس په دې خبرې شولې. دا دروغ دا پالیسي دا کم سے کم که نور چرته وړي یو دي چې پښتون قام یې نه مني بیخي یې نه مني په یوه صورت یې نه مني. په هر صورت کې به تا دا دروغ به د ښکاره کوي چې دا داسې نه وه داسې خبر چلېده چې په حیات آباد کې د NDS د افغانستان څو کسان ووژل هغه حمله شروع ده. هغه خو بیا په 24 ګنټې پس پته ورغله چې هغه نه د افغانستان وي نه د NDS وي هغه خو د خیبر افریدیان. نو دغه غمرازي ته راغلي یو د ټولې خاورې سره د ټول قام سره فاتحه ته راغلي یو او بیا دا پیغام ورکوو چې هر کله ستاسو څه هم په دې حواله سره د جدوجهد خواهش و موږ به په صفه اول کې درته ودرېږو. هره سخته خبره ته به تا پر شا کوو ځانونه به ورمخته کوو هره خوږه خبره ته به تا ورمخته کوو ځان به دنې پر شا کوو. د دغې خاورې د خلکو د ترجماني دپاره د دغې خاورې د دغې غم د ټکور دپاره یو ځنه ټول پښتون ولس تیار ولاړ دی. هغه ورځې تېرې شوې چې پښتانه بیل وي. اوس د افریدي ووایي چې پښتون قام دې راشي زه غږ پې کومه چې د چمن نه به چکزي راځي د کله سیف الله نه به کاکړ راځي د پشین نه به ترین راځي د ژوب نه به مندوخیل او شراني راځي د وزیرستان نه به وزیر مسعود دا به په قافلې را روانېږي. دا خبره د څوک هم هلکا نه اخلي. نن زه صرف غمرازي ته راغلی یم سبا بیا زه غمرازي ته نه راځم دلته بیا مستقل مزاحمت ته راځم چې بیا به یې ورکوې درته انسان. په دې حواله سره لا ورځ شته ورسره تر بیګا سبا پورې دی حکومتي کمیټیانې ورته راشي د دوی د خواهش مطابق انصاف ته ورکړي. نه ورکوي بیا پښتون قام چې یو ځل جرګه وکړي هغه به بیا زموږ فیصله وي چې څه مو وکړي. خدای مو خوشحال لره. خدای دې دا کور کلی وطن مزید د غمونو نه وساتي. ډېر خپلوان ملګري کلیوال یې ناست یئ. تاسو ټولو ته
ټولو سره فاتحه کوم ابراهیم آباد سره مننه دعا وکړئ الله دې دا کور کلی وطن په امن کې ولري آمین. الله دې دغه شهیدانو ته جنت الفردوس ورنصیب کړي. آمین. الله مو نور د غمونو نه وساته. الله دې صبر در نصیب کړي. الله دې زموږ ټولو آخري ختمه په ننګ غیرت او په ایمان سره په دې کلمه وکړي چې لا اله الا الله